أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. قرآن پاک کی دی پردی متعلق دی زناناو و آیتون نزل شوی دی چاگه کی چلور سورہ احزاب کی دی اور دوا آیتونه بلکې درې آیتونه هغه په سوره نور کې دي. ټول و آیتونه د پردې متعلق نازل شوي دي. اولنې آیات بالاتفاق علماء امت هغه فرمایي چې د پردې باره کې دا آیات نازل شوی لا تدخلوا بیوت النبي الا ان یؤذن لكم. دا آیات پردې متعلق نازل شوی ده. سړی اور خزا اغا ایسات اغتا عربی کی عورت یلشی پا اردو او پا فرسی کی اغتا ستر یلشی سدی اغا ہر چون پٹول شرعی طور بنی طبعی طور بنی عقلی طور بنی نرینا زرنا تا پٹول فارز دی تا ستر یلشی ایمون نباد اٹولونا اول سے پاغ بنی عمل ضروری دا اغا ستر عورت یعنی خپل هغه شیون څنګه عورت تی نرینا زناتا پټول د فارض دي. زنانا اور میګن لوندي تر د خپو خنګرو پوری د اټول عورت تا نرینا نمن لوندي تر پتنو او ګندو پوری د عورت تا او د فارض د او پټول فارض دي. کلا جنتنا آدم علیه السلام او حوا علیه السلام څنګه کومې نه مانی کړی شي وخړله دنیا ته روغللو نه هغونه لباس بسل شو یعنی ستر کولو شو ازو کې هم آدم علیه السلام خپل عورت کولول جایز نه وګڼلو. دې وجه نه آدم علیه السلام او حوا علیه السلام جنت په پونو باندې خپل عورت پټ کړلو. آدم علیه السلام نو ونیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې دی هر پیغمبر په دین کې او دی هر پیغمبر په شریعت کې ستر پټول فارض دي. المنځ کې او المنځ نه بغیر څه ضرورت شرعیه او ضرورت طبعیه نه علاوه یو سړی لومبي هم هغه ته په کور دغه د څنګه اټول عورت نر منډي او کبیره منډي کو هم په کور د څنګه لومبي لومبیدلو کې غدسي طریقې سره کیری پټ لومبي چې دغه عورت نشي کتله. شریعت دی عورت په بری کې دور پری حکم او خیال ستل دا او خزب پرده نه پردا کوي. دویم حکم هغه دی پردې دا. شعیب علیه السلام ویلونی وی یغه په قوم کې به څکوم اوبر وړل شو کورنو ته زنورو ته به اوبو ور کولې نه اول بنر نه ور کول د وی جلکه بسیر ته ویلوړي دی شعیب علیه السلام لونی نو موسی علیه السلام څخه لوړلو وای کتلو څه د غوسیر ته ویلوړي دی او هغه سړی اوبو ور کوي نو اون ته پوسو کو تاسو ویلی اوبو نه ور کوي نه غو ته یو خبر دا وکړه چې د سړیو رشتا دیمه خبره ته دا وکړه چې مو خپل پلور شعیب علیه السلام دغه ضعیف تا دا وجه دغه وڅ هغه زمانی کې د زنانو ور وتل اوبو ور کول زنور ته دا عادت نو بلکې دغه ولید سب ضعیف دی وجنه هغه ور وتلی نو دینه دا پاتې لګي عورت اور حجاب دا بیل بیل شایده یو ستر دی عورت ته دا زون ته یو شایده یو حجاب څخه متوسط پرده هغه زون ته یو بیل شایده. ستر عورت همیشه نه فرض ده او دی پردې ولا حکم هغه سن 5 هجری کې فرض شوی ده. نو ستر دی عورت په نرینا او زنانا اردوړ باندې فرض ده او پردا کول دا صرف په زنانو باندې فرض ده. قرآن پاک فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى څه خزه به خپل کورونو کې وسی کورونه به بار د سینر وزي لکه مخکینی دور کې به خزي سرواتلی دور جاهلیت کې دینه د معلومی کې څه اوله او تویلو څه دور جاهلیت کې لکه څنګه خزي سرواتلی اسلام اغومانی کړلې دینه بعد به هم وازمانه د سیرتی لکه نن متسګورو سیوا زمانه به د سیرتی څخه به خزي به پردګي کوي به هیب کوي لکه نن سبا و نارا لګي چې میرا جسم میری مرزي دا یو د قرآن او د شریعت د اسلام خلاف و نارا ده. دویم حکم شریعت دا وکړل زنانو ته تاسو خپل اوګد ټیکری راوخله څنګه کې تاسو د طریقې سره مخ پړ کې ایواز ترګه مور کې کولوي
تاسو لیارو کې ګوره نور ټول بدن به تاسو رپټ وي نن سبا د کومې زنانه سبکري چې سپینی دغه مخ کې جلی غني سکو ملي کېدلی وي د سي جلې سروي ور کی وي نور به زون پړ سته او تاسو به کورونه به بار وځي دا صرف دې لپاره چې لیاري کې تاسو ته قتلو کې تکلیف نه وي او ونه ورځي نو دویم حکم شریعت دا وکړلو او دریم حکم حکم وکړل شو ته زنانه به کا کور نه بار وځي پردې کې اغه لسونه مړوندونه حکم دي کې جوات وي یا مخ د چهرای کې جوات وي نو وتل شي دغه اگر چې اختلاف شته دا نو به هر حال شریعت دې ورکه دا حکم وکړلو ته زنانه به پردې کې وځي سترګې یا جلې حکم لګولي دا هغه طریقې سره به وځي دینه علاوه زنانه به کور نه وځي وقرن فی بیوتکن دغه به کور کې نوستوي خو که ضرورت لکه حج لکه عمره لکه د مور پلور تپوس تتلل یا د خپل پردیو بیمارونو تپوس کول یا خپل پردیو کې چوک نشو غو تعوذ او تعزیت تورتلل یا جهاد پر غزوات پر لکه صحابيات وتلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبيونی وتلی دي یا لکه نن سبا ټیم کې تبلیغ دی پر د شرعي او شرایط او حدود کې نه تبلیغ دی پر وتل او مدارس دی پر زنانه کمیټي بناتو مدرسې دي دغه بالکل چې د شرایط مطابق وي کغوتی نتلل شي خزه کله کور نه وځي دي ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا خرجت المرأه استشرفها الشیطان خزه کله کور نه وځي شیطان هغه خلکو دی پر خستا کی څخه دی واجنه به شر پیلو کیږي بهر الله کڅنګي نور امتونو کې او نور دینونو کې اصول عقاید څنګه کې توحید د لکه علی یومن الرسالت لکه پیغمبرون من الاخرت دا د ټولو پیغمبرونو په شریعت کې یو متفق خبره دي چې اختلاف نشته دا اندانو منا هغه ګناونه هغه فاحش هغه منکرات کړنو ته هر شریعت او مذهب هغه حرام کړی دي دا هم ټولو په نسبت متفق دي خو مخکینی کوم شریعتونه هغه کې کومي ګناه دي پر یو سبب وو یو ذریعہ وو هغه مطلقاً حرام نه و ا سبب هغه ذریعہ به الله حرام او هغه د وجنه نقصان به کېدل به حرام کنه وو به نه کېدلو چونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دا او زنو ته څنګه حرام ده بے پردگی ته څنګه حرام ده د دې زنو دی پردګي دی واجنه کوم ملياري دي اسباب دي زرعي دي هغه شریعت هغه کړلو من کړلو حرام کړلو سکوم غالب طور باندې دغه جرمونو دی واجنه یعنی دغه اسباب او زرعي دی واجنه سره هغه جرم ترسي شریعت محمدي هغه اسباب او زرعي هم من کړلو مثلا شراب سکل دي شراب حرام دي قطعي طور باندې خشراب اوس جوړيږي انګورونه چوکي جوړي چوکي خرڅي چوکي سوداوني کوي شریعت په اټول باندې باندې ورکوته شراب چوک جوړي دا هم حرام دي چوکي خرڅي دا هم حرام دي چوکي څخلي دا هم حرام دي اې دې کومي پیسې دي دا هم حرام دي شرک او بت پرستی شریعت حرام کړلا او قرآن ته ظلم عظیم لیدي او دا ناقابل معافي جرم ده نو اې دې اسباب او ذرایع باندې هم شریعت په باندې ولګولا لکه المرسترګه سروازي دی ټیم کې شریعت حکم لګولای چې د الموز نه کوي المرسترګه څخه لغوردي شریعت حکم لګولای چې د بنوافل سجدي بنه لګي یا دولس بجې سره کوم زوال له المرسترګه بالکل د دنیا په مان باندې شدي ټیم کې شریعت حکم لګولای چې ته څنګه اوقات مکروه د ویلي ځکه چې په دغه وختونو کې به مشرکانو د خپل بوتانو عبادت کولو نه شریعت په دې باندې حکم ولګول چې د دې ټیم کې الموز هم ما کوه سجده هم لګوي ځکه چې د اغو سره مشابهت تا او دغه مشابهت دی واجنه بسړی به خود شرک مبتلا شي نه دا هغه لپاره شرک مبتلا کېدل لپاره یو سبب جوړېدو نه شریعت ته باندې حکم ولګولو چې سبي المیر خطل نه بعد تبور سجدا نه لګي المیر ډوبیدنو ته نږدې ټیم کې ته سجدا نه لګي او دولس بجې ته زوال ټیم د سجدا بنه لګي شریعت دا ناجیز او حرام کړلو ویلي سدین خوف او خطر دغه ته هغه ګناه کې مبتلا نشي دین علاوه د بوتانو مجسمه جوړول تصویرون جوړول چونکه دا هم بت پرسته ته سړی نږدې کوي په دغه باندې شریعت ته په باندې ولګولا بوتون بنه جوړي او تصویرون بنه جوړي شریعت دا د استعمال ناجیز او حرام کړلو اندارونه شریعت زنو حرام کړی دا او د دې څوره اسباب دي څوره قرینی دي او اسباب قریبا دي څوره زرعي دي دا هم شریعت حرام کړلو دی واجنه وی پردې خسته ته قتل ته ته ګوري د سړی زونو ته نږدې کوي نه د قتل هم شریعت مانی کړلو یا یو نو جوان ورګه چې هغه ګیره برید نشته دا خيستا دا او صفو مخ ولا دا شریعت دې سره هم غږیدل او دې طرف ته قتل ته تمانو فرمولوي د تو زونو کې مبتلا کوي اندانو منا دغه سره خبرې کول د دې خلی او د جبې زونو شولا اوریدل دغه خبرې د غیګونو زونو شولا او لسونه سره هغه مسکول هغه سره لوس میلول د لوس زونو شولا اخ طرف ته تلل د خپو زونو شولا
شریعت په دغه باندې هم مانو فرمایلا څه ته به دا هم نه کوي ویلي څه دا ته زنو کې مبتلا کوي اندانو منه اخ طرف ته نشته کېدنې ولا یو شای هغه بې پردګي هم د لکه د نن سبا څوک زنانه بې پردګي کوي دا هم د زنو طرف ته یو قسم تلیار خلاصيږي نو شریعت و فرمایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى څه زنانه به کورونه نه بار نه وځي آکه وځي خپل ضرورت دا کوم ضرورت پر اسلام شریعت دي ته حکم کړه د ستووزه هغه به د طریقې سره وځي هغه به د شریعت کوم اصول دي کوم شریعتي هغه کې بننه نه وځي اوس نن مولا زنانه راوځي چې مو مارش کوو مو خپل حق دی پر جنگ کوو نه خزه به کور کې کینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزه پر د عزت او د حیا د پردې د پر بهترین زوی هغه د خپل د کور تلای او کور تلینه بهترین پردې ولا زوی هغه به کوټا ده زناو دی پاره هغه کور کې نستای په کور ده الرجال قوامون علی النساء سړی په خزو باندې مشرنی کوي اوس کې مولا خزی راوځي تور سار راوځي او پین شټی چولوي او زنه خدس وی هاف سکوم غادي لباس ته هغه چولوي او زنانا کلاک او ټیټ چوس لباسي چولوي بزرونو کې ساری دي او یې میرا بدن میرا جسم میری مرضی شریعت قطعی طور باندې ته اجازه نه دی کوي پاکستان اسلامی جمهوریت ملک دا او د پاکستان پر ریاست باندې دا خبره فرض ده ضروری ده چې د کومې زنانه مارچ کوي د کومې زنانه تر وځي به دي لپاره هغه کوم شریعت هغه ته حق ورکړي هغه حق بالکل تاسو کړل شي هغه ته هغه حق ورکړل شي خو زنانه کولو تر باندې بزور تر وځي هغه مارچ کوي هغه یې زه حق غواړم تور سره وځي به تر وځي او مو ملک نه هغه پر د یعنی مو اسلامي ممالک ولا زنانه وتا او مو د ملک نه زنانه وتا یو دا سبق ورکړي دا د یورپ ممالک ایجنډا ده ان جی او ایجنډا ده چې ته په ملک دا ایجنډا ده ام کول غوړي دې وجنه بوګونو زونو شراب قتل غرض دا د ډیر فسادات په پیلوشي شریعت دی بنی قطعا حکم ورکولای دی حرامو ته زنانه بغیر د ضرورت نه اجازه او ته نشته د وروتلو ضرورت کوم شریعت دی ته بیان کړه دا هغه ضرورت باندې وروتل شي نو دا کوم زنانه ته د حکم لګي او ناری لګي سو میرا جسم میری مرضی دا لعنتی ناره ده د دې ناری د بالکل مخنیوي وشي او د زنانه ته د کړي نه کړي سزا وکړل شي حکومت پاکستان موجوده حکومت پاکستان حکومت ته هغه نه هم یو سوال گزارش کوو څنګه د پدی باندې پابندي ولګي د سیمرچونو باندې او خاص کر مو نوجوان ورونو ته دایو صدقو کې ما شرکت کې ما دا غنونه پوسټونه تاسو شیر کې او نو سوشل میډیا کې دا شاین وایرل کول پکور دي رسول پکور دي خپل اسلام ویلنه پیلوکای لہذا چا هم څه دا خبري اوریدلې تاسو باندې دا خبره ضروری ده لازمی ده صدقه ویډیو دغه بیان تاسو دوره شیر کې چې د مو مسلمانی خور غیږ ته خبر ورسیږي چې اسلام مو ته ویلي دي چې تو حیا دي تو پردا دي تو عزت پکور کې نه ته کا خوري تو خپل درجه ده ته کا موري تو خپل درجه ده ته کا خزي تو خپل درجه ده ته کا لوري تو خپل درجه ده اوس کته دغه خبرو خیال ساتي اسلام دي ته د حقوق خیال ساتل ته ملويږي او کته دغه خبرو خیال نه ساتي اسلام ته کوم حقوق دي ګړي ا حقوق بعد نه مليږي او دا خبره یو ساتل پکور دي څه قسم په خوده څه اسلام څوره حقوق انسان ته ورکړي انسان کې بنرینات ورکړي زنانات ورکړي د یو مذهب هم چوته نه دی ورکړي حتی څه اسلام خو زناور ته هم ته حقوق خېلي دي چې ته زناور سره منګور سره په دانو نه طریقه کوي منګي سره په دانو نه طریقه کوي زناور سره په دانو نه طریقه کوي دا یو واحد اسلام ده ورنه اسلام نه مخکې خزي ته سوچ وکړي ته څه ورو ته به خلکو زمکه کې شمدې خولي اسلام راغلو ته عزت درکړلو نن ته عزت ملو دا څه پردې کې نه یو خسته خزه جوړه شولې او درنده خزه جوړه شولې یا ته مور شوې یا ته خور شوې یا خزه شوې لور شولې نن د دې اسلام به کنده دي پره انجیو رچګ دا یورپن ممالک رچګ دي او څوره غیر مذهبي خلک دي هغه دي خبرې باندې رچګ دي څه طریقې سره وي د خزي د بوکرا د خزي د ټیکرای د خزي د ویخته د خزي د بدن د خزي د جسم څنګه طریقې سره به حیاشي او د خزه څنګه به پردي شي نه اسلام دغه خبرو خیال ساتل دا نه دی واجنه دغه حکومت ناری لګیدلی میرا جسم میری مرضی مود ته ول د لعنتی ناره ده د دې نارې مکمل مخالفت کول پکور دي او حتی چې د دې خبرې دوره پرې مو تاسو مخنیوي وکړو چې د 8 مارچ باندې د حکومت عالمي یعنی هر کولی دغه یو قسم ته دغه دا کوي دغه باندې په بدی ولګي چې نن بعد بس زنانه روډونو دا دارو نه نروزي کاغه حق غوړي حق غوښتل لپاره غو خپل طریقې دي پلوشتو د زواجتو د وروشتو د ترشتو د نکشتو د شتو دی کنه د خلاف دی خبره وکا ازونه کی تر چکشه مغزونه کی وکا چې جایداد ته عالمي طور باندې میډیا زغه میډیا ولا ملګرو ته هم چې دغه بغیرتوب ده سکوم میډیا ولا دغه زنانه ته کوریج ورګي
کوم نارینه دغه زنانو سره په دې جلوس کې شي کېږي دا غټ بې غیرته دي او د میډیا والا هم غټ بې غیرته دي چې دغو ته غټ کوریج کوي ویلې څه اسلام د دې شي باندې پابندي لګولیا نو موږ د دې میډیا هم مخالفت کوو موږ د دغو جوانانو د مشرانو څه څوک هم زنانو سره په دې جلوس کې شرکت کوي یقینا څه د اسلام په نظریږي او د ایمو په خپل سوچ کې دا غټ بې غیرته دي څه څوک هم سره شریکېږي دا بې غیرتوب کوي او موږ دغه مخالفت کوو او چونکې واس مو نشته ده مو بېوسه یو دا واس مشته ده سمو ته کوم اسلام نه خبر یو دین نه خبر یو هغه یو اواز مو تاسو ته در ورسولو ایمو دوره پر ذمہ وراوه مخته د چا خور د چا لور د چا مور ته دي وځي هغه د مخنیوي هم وکي او په ریاستي تور باندې حکومتي تور باندې دې د مخنیوي وکړل شي صدانو نظرانو ته کولور وتل بالکل نه دی پکور او نه اسلام اجازه کوي نه شریعت اجازه کوي آئینی پاکستان هم اجازه نه کوي ملک پاکستان اسلامی جمهوریت ملک پاکستان دا ته هغه دفعه وګوري نه اسلام د دفعو مطابق اسلام دغه ته دانو نه اجازه بالکل نه ور کوي نو الله تعالی دا مو تاسو ته په دا خبر باندې عمل کول توفیق مر نصیب کی او الله تعالی دې مو دې ټول زنانو خیاندو د عزت د حیا د ابرو د شرم حفاظت فرمایي او ته کوم سوچ متر کول غوړي باطل یورپین ممالک الله پاک دې دغه سوچ نه موستی او موږ زنانو ته خپل قرآن باندې او د هغه آیاتونو باندې د الله تعالی په احکاماتو باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې صحابیاتو او د صحابه کرامو د هغو ژوندۍ باندې عمل کول توفیق نصیب کی او په خپل پښتو باندې په خپل اسلام باندې په خپل شریعت باندې د متصاټولو تعالی په غیرت نصیب کی او اخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين.